نن زه یو محفل کې یم چې زموږ په ځای کې دا محفل دی نو تاسو وایئ چې مولانا خو نن داسې بله شان نقشه کې راغلی دا چې دا کوم ملګري تاسو ټول ملګري راواړول دولي دا کوم چې تاسو دا په دې حجره کې دا کوم کسان تاسو وینئ چې دا یو تعلق راوستی دي او هغه تعلق څه دی هغه یارانه دوستانه ده نن سبا که موږ تاسو وګورو دا یارانه ده او دا دوستانې دا ډېرې ختمې شوي دي جي او خوندونه پرې داسې نشته او ماشاءالله که وګورئ دې مجلس کې نو په دې کې جي افسران هم شته په دې کې اعلی اعلی عهدو والا هم شته او په دې کې وړه وړه کسان چې وړې طبقې سره تعلق هغه پکې هم شته خو دا کم ملګري چې دي دا ټول دوستانې راټول کړي دي نو زه به مختصر یو دوه خبرې وکړم چې بهی دا دوستانه آیا په جنت کې به دې څه مقام وي او که نه نو زه خو صرف دا خبره کوم چې نبي علیه السلام اشام بارک مفهوم داسې دی چې وایي تاسو تر هغه وخته پورې جنت ته نشئ داخلېدی چې تاسو مؤمنان نشئ او بیا نبي علیه السلام فرمایي تر هغه وخته پورې به تاسو مؤمنان نشئ کېدی تر څو پورې چې تاسو محبت کوونکي جوړ نشئ او بیا نبي علیه السلام فرمایي زه وایي تاسو د محبت خیمه محبت وایي څنګه دی وایي په خپل منځ کې الیک سلیک عام کوي خپل منځ کې یو بل له دعوتونه ورکوئ د یو بل په غم په ښادو کې کښېنئ او ګوره که دا جنت مو ته راولي به دا ټول دوستانه او یارانه ده ګوره حدیث مبارکو کې راځي وایي جنتیان به ورننه وځي خپل جنت ته نو جنت کې به الله ته وایي ای الله زما هغه پلاني ملګري خو نشته هغه څه شو نو الله جل شانه فرمایي هغه په جهنم کې دي وایي ښه دا ټول یاران دوستان به څه کوي ای الله وایي دا جنت مونږ له خوند نه راکوي مفهوم یې داسې دی ای الله وایي زموږ شفارس قبول کړي زما چې څومره دوستان دي که نه هغه راولي جنت ته نو الله جل شانه به د هغې کس جنتیانو شفارس ومني او دا ټول یاران دوستان به جهنم نه راټول کړي او جنت لواله به احساس کړي او په عرش نه د عرش د سوري لاندې به اووه کسان وي په هغې کې به دوه کسان هغه هم وي که نه چې خپل منځ کې د الله دپاره مینه محبت ساتي نو ستاسو په واسطت باندې به دا خبره زه په دې کوم چې نن سبا کو ګورو چې هر یو وایي چې بس زه ځان له پروت دی بس هر یو کس لانجو کنجور اخیستی دی هر یو کس بس هغه داسې افراطه پې پکې راغلی ده چې داسې ماحولونه به تاسو ته ډېر په ګرانه میلاو شي ما ته چې پته ولګېږي چې بهی دا ټول دوستان دي یقیني به زه یې مانم بس دا څنګه دوستان دي چې دا دوستانه خو ډېر زموږ د حجرو نه ختم شوي دي هغه مونږ به ته هغه وایو که نه وایي هغه ټنګ ټکور او هغه ستاره او هغه رباب که نه او هغه حجرو هغه ناسته پاسته دا ټولې خبرې ختمې شوي دي نو زما تاسو ته هم خواست دی جناب چې داسې یاران دوستان نه دي اوس کوچنې او بیا خاص کر مسافر چې کوم دي چونکې ډېر رنګونه ما ته راځي په هغې کې به یې وایي ډېر توړ پوړ دوستانه کې راغلی دی نو داسې چې یاران دوستانو کې توړ پوړ راشي که نه نو مهرباني کوئ یو څو کسان پکې پاسئ او د هغوی په منځ کې صلح راولئ ځکه چې دا یاري دوستاني زما او ستا به په قیامت کې پکارېږي زما او ستا به په هغه حشر په میدان هم پکارېږي او زما او ستا به په څه کې پکارېږي په جنت کې هم پکارېږي نو تاسو ټولو زه شکریا ادا کوم الله دې ستاسو دا مینه محبت د الله جل شانه د رضا لپاره وګرځوي او الله دې ستاسو دا ورورولي همیشه قایم وساتي تاسو دې مجلس ته په کوم نظر کوئ آیا دا مجلسونه قایم ساتل پکار دي او که نه او دا څه ختم شوي دي که نه کمزوري شوي دي که نه بس الحمدلله تاسو خبرې وکړې ماشاءالله ډېرې بهترینې د حدیث په رڼا کې نو زه دا وایم چې دا زموږ خوشقسمتي ده په دې وخت کې یعنې اکثریت چې څومره مجالس دي د خلکو نو هغه تقریبا د ملګرو ختم شوي دي هغه په هر علاقه کې دي واحد زمونږ داسې یو څو ملګري چې په هغې کې زبیر او داسې نور ممتاز دي او هغوی دا همت وکړو او دا ټول ملګري را جمع کړه او خاص کر په دې کې زمونږ ملګري چې کوم دي نو د کچات نه لاسفیلوګان دي ماشاءالله ماشاءالله په دې کې یو زمونږ سره شاهنواز خان دی بشیر حفیظ صاحب دي او دغه شان عرب خان دي دغه شان د بهار دي ممتاز دي دا ټول تقریبا زمونږ د کچات نه د پخات نه د دویم د دریم زیاده سے زیاده د شپږم نه ولا تر لسمه پورې دا ټول ملګري پاتې شي نو ان شاء الله العزیز زموږ کوشش دا دی چې څنګه موږ داسې راټول شوي نو داسې هر ځای کې چې څونه ملګري یو بل دوستانې کلاس فیلوي کلیوالي دوستانې یو بل سره نو خامخا په میاشت کې د یو مجلس لګوي نو دې سره مینه محبت سیوا کوي الله مشالک الله مشالک تاسو جی اسې د یارۍ دوستۍ ته څه وایې رشتې خو ډېرې رشتې دي خو دا یاري دوستي پکې څنګه ده دې دا میټاس چې کوم دی دا څنګه
ویني د رښتې نه سیوا وکړي. ماشاءالله ماشاءالله الله هم راته خوشحاله ساتي. ته نور خو به څه ملګري څه پیغام نه دغه کوي. دا ویډیو ماشاءالله پوره دنیا ګوري. هر څه څه وایي دا پروګرام چې کوم دی دا مونږ د خان بھائی مسافر دی هغه بجی واپس مونږ بختي روان وای دی باقي په یاد کې مونږ راغون شو باقي نور خبره چې کومه ده موږ امر غري بو کې نور په کې سو کې عرب ایتاو سوای دی بارے کې یاري دوستي څنګه سبا د ټینشن دور دی. جی جی هر یو سړی مصروف دی. کله موږ تراغون شو کنه یو پیزمنټ والو یا خدمت والو زمونږ ټول ټینشن نه راځي. ماشاءالله دا ولي موږ ته دا غټات دور چې کوم دی هغه را یاد شي هغه مینه محبت را یاد شي په هغه وخت پسې موږ خفه کېږو. کله چې تراغون شو ډېر سو او مزه والو او ډېر خوند موږ الله مشالک الله مشالک. دوست تاسو نه یو تاسو کومه په دې مجلس کې ماشاءالله افسران هم شته لوی عہدو والا هم شته او د کمزور نه کمزور کسان به هم شته. نو آیا دا کم افسران چې دي خپل عہدې شاته کړی دي او راغلي غیارې دوستۍ کې شامل دي تاسو دې ورګه سوای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ چې د ټاټ ګروپ دی په واتس اپ باندې په هغه کې زمونږ دا مرګري دا ټول هغه زمونږ مرګري دي چې کوم موږ د نرسري نه روان شوي وو او د میټریک ته رسېدلي بلکې د میټریک نه بیا آن ورډ موږ چاہے ایم ای سی چاہے ایم پیل چاہے پی ایچ ډي دي کې څوک ډاکټران دي څوک پکې ججان دي څوک پکې پروفیسران دي زه خپله پروفیسر یم زمونږ دلته مرګري دي پکې پروفیسران دي څه پکې ټیچران دي څه پکې داسې شته چې هغوی پکې د لاندې طبقې سره مطلب دا چې هغوی کاروبار کوي لیبر دي. موږ ټول یو وروڼه یو او دا د ټکنالوژي نو سبا د ټکنالوژي د فیسبوک د واتس اپ د دور دی خلک ډېر زیات مصروفه دي ډېر پي دي. په دې دور کې چې کله موږ را یو ځای شو موږ یو بل سره کېنو او موږ یو بل سره هغه ویوز شیر کړو د خپل د میټریک ټایم را یاد کړو هغه خپل سټوډنټ لایف را یاد کړو موږ ډېر زیات انجوای کوو. زه دې باره کې صرف دې مرګو ته یو شعر وایم یو د خوشحالۍ د ټولو لپاره خاموشي دي چې د قیامت پرواز به ویش د ښکلو کېږي د قیامت پرواز به ویش د ښکلو کېږي ماجولې به وي نیولي تا به غواړم. ماشاءالله. او زه به چې اخر کې یو خبره کوم یو خبره ولي زه یو دا سنجي څه ټایم کې دا شاټیر راشي په دې جمع کې که نه نو سنجي پمپ کې ډېر ګاډي ولاړو او ټول چونکې انتظار کوو. اوس یو دوه کسان دي او ایوې داسې ونیو داسې د شانه او داسې تاوه او دا خلک ورته ګوري چې خدای پاکه دا په دوی باندې څه چل شوی دی. بیا جو دا یو دی خو را مخ کو چې ویې کتل بیا یو بل له غاړې ورکړي او بیا یو بل تاوی اوس دا خلک ورته ګوري چې خدای پاکه دا کوم خلک دی. بیا چې کله یو بل سره علیه سلیک وشو د هغې نه پس یو کس تپوس کوي لکه وایي تاسو یو بل له غاړې ورکړو نن د دې خلکو خیال وساتو دا خلک په دایرو کې ولاړ دی او تاسو یو بل داسې تاو کو ایو دوی تا ته څه پته ده دا مې د ټاټ ملګری دی 15 کاله پس مې ولیدو ملاقات را سره وکړو.